الرحمن الرحیم. نن د دې علماو او د اتحاد العلماء والقراء پښتو د بیماران مولانا مفتی بخرالله صاحب، مولانا انور الحق صاحب، قاری شیخ الاسلام صاحب، مولانا ظفر اقبال صاحب، قاری عبدالرحمن صاحب، قاری علمشاه صاحب د دې په موجودګۍ کې او د دې سره موږ د اتحاد العلماء والقراء پښتو یعنې د پښتو ټولو علماو قراو شکریه ادا کوو چې هغوی د سیلاب متاثرین په سلسله کې چې کوم تعاون جاري ساتلی و، الحمدلله د هغوی هغه تعاون حواله کولو دپاره، هغه تعاون مخې ته ثوابۍ ته لېږلو دپاره اتحاد العلماء په سطحه باندې 2 تشکیلونه جوړ کړي شو. اولنۍ کمیټې د مولانا انور الحق صاحب په زیر نګرانۍ کې نن علماو جوړه کړه چې په دې کې مولانا انور الحق صاحب ته چې کوم تعاون د احبابو جمع شوی هغه یې موږ ته حواله کړه. دویمه کمیټې مولانا شیر محمد حقاني صاحب په زیر نګرانۍ کې جوړه شوې ده. انشاءالله ولادي دغه کمیټې به نن د دې ترتیب مولانا شیر محمد حقاني صاحب کوي. هغوی به انشاءالله د خپل وخت سره د اتحاد العلماء والقراء پښتو متاثره علاقې دوره کړي او د احبابو او د معاونینو دا تعاون به برای راست مخامخ هلته حواله کوي سهار یا بله ورځ کې. نو زه اخر کې بیا د هغه معاونینو او د علماو ټولو شکریه ادا کوم د پښتو چې هغوی په دې سخت وخت کې د توکي انسانیت خدمت دپاره خپل مالي قرباني وکړه، مولي قربانۍ دپاره اواز اوچت کړ. الحمدلله د هغوی طرف نه چې کوم تعاون شو هغه به انشاءالله متاثره علاقو ته اتحاد العلماء وقف وړي او حواله به کوي. الله دې د خدمت کوونکو دعاګانې دوی سره شاملې کړي چا چې دا تعاون کړی دی او الله دې موږ ټولو لپاره دا د خیر ذریعه وي.